جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء چې کوم وخت جنازم کوله کوم وخت جنازه کوله نو په دعا ورته په اخلاص باندې وکړي جنازه لا په دین اطمینان مزه چې صابون بسپینه او خړ وي په دین اطمینان مزه جنازه لا په دین اطمینان مزه چې د جنازې نه وروسته دیک کې با خوږیوري او ترخیوري دین اطمینان مزه دا واستانیت فاسد دي وښوله نو دی وجنه ځان نه غیر ګړي خزنه جوړي چې غم پې نه او نفس او ساتي وجاړي چې مالو پیاله چي بکنه راځي دغه نیت باندې مزه نبی صلی الله علیه وسلم و اذا صلیتم علی المیت کله چې په جنازه کله چې په مړی باندې منځ کوي فاخلصوا له الدعاء دا دعا ورته په اخلاص باندې وي دعا کومه ده دا دعا ورته په اخلاص باندې وي چې اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده جناب رسول الله سلام په یو مړي باندې جنازه کوي ښا نبی صلی الله علیه وسلم په یو مړي باندې جنازه کوي د دې دعا نه سوا نور دعاګانې شروع کړي علما کرام ناس دي د جنازې په اړه کې تخصیص د دعا نشتا کاغه دا دعای قبل دعای قبل دعای ک نور دعاګانې لکه څنګه چې احادیث پیدا دي نبی صلی الله علیه وسلم څوک د دعا د یو مړي په اړه کې وکړه نو دغه صحابي وای هاي کله دې مړي په ځای باندې زمړوي څه خیسته دعا پیغمبر علیه السلام وکړه کاش کې چې د دې مړي په ځای باندې زمړوي نو دا دعا به زما د پاره کړې وې چشم من در چشم تو جایی دیگر وې زتا ته ګورم ته چاته ګوره پوښله د دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم وای اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء اذا صلیتم علی المیت کله چې جنازم کولا نو په اخلاص ورته دعا وکي په اخلاص ورته دعا وکي د دیو جنا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وای په کم مړي باندې یو روایت کې چې 40 کسان جنازه وکي خو څنګه 40 کسان مؤمنین غیر مشرکین مرقات ذکر کې اے موحدین 40 کسان په جنازه وکي ټول موحدین وی مشرک ورپکې نه کدا سے سړی ډیر را جمع شي چاغه आवाज کوي پیر بابا را ورسېږي و کاکا سے برا ورسېږي و غوث بابا را ورسېږي دسي خلک چرته بشمار خلک په جنازه وکي جنازه ته هیڅ پیدا نه رسي دې سړی لپاره جنت واجبېږي جنت ول واجبېږي دعا قبليږي بلروي کسل کسان راغلي دي عرض دا دوستانو دا سل کسان دا 40 کسان چې جنازې لذي نو د جنازې مونږ بګور په اخلاص باندې کوي اخلاص دا دی چې د نورو دنیوي لالچونو د وجه نه بنځي چې جنازې لاله شم د وټونو وخت دی کنه نو خلک براته سي درون غونډه کې وګوري نو مال به ډېر وټونه راکې نه معلوم دی کنه وټونه دي نه دې جنازې له چې په دې نه اطمینان به چې دا مسلمان مړلې په ما حق دی چې حق پوره شي ازما ثواب شي نو که په دې نه اطمینان لاله تعالی یو قرات ثواب بلاويږي که قبر ته وصلاله 2 قرات ثواب بلاويږي او که په نور نیتونو لاله نو په نیت باندې الله علم دی